دا خبره د څنګه وکړله دا خو یو واضحه خبره وه پوهېږئ چې الحمد مرفوع بنا بر ابتدا او لله خبر دی دې کې خو څه ونه پوهېږئ نو په دې خبره څنګه تصریح وکړله او دا یې ښکاره وکړله باوجود د دې د صراحت خو واضحه خبره وه نو دا یې د دوو وجو نه وکړله حافظ صاحب ښه دا یې ده یو دا واصله النسبو نه دی دغه په تفریقی ها اصل کې څو نسبها الحمدلله نو حمدا لله پوهېږئ اصلي حالت نسب نو ځکه ورفعه بالافتداء اوې ها چې اصلي حالت دغه دی دا رفع ګورئ وروستو بیا راغلی ده پوه شولئ او دا جمله پیلیه ده پې صاحب ها نحمد حمدا لله نحمد نبیا په اخو ولاړ شي ایاک نعبد و ایاک نستعین بیا وګوره اهدنا ټول فعلی دي ها ټول یې څه دي نحمد حمدا لله ایاک نعبد ایاک نستعین اهدنا التمنا ده پوهېږئ دا ټول فعلی دي ها ټول یې څه دي نو اصلی حالت د دې نسب ده نو دا غیر لپاره ورفعه بالافتداء وخبره لله وي دویم افیس یو بل احتمال پدې کې ده ها بل احتمال دا دی چې کیدی شي الحمد مرفوع بنا بر فاعلیتها بنا بر او دا لله ظرف نه دی جار مجرور دی لره به متعلق روباسو کنه نو اک متعلق چې مونږ روباسو نو دا لله دا لفظ د الحمد به دا غیر لپاره فاعل شي څه شي پوهېږئ په خبره باندې او د کوفیانو مسلکم دک دی چې د فاعل تقدیم په داسې ظرف باندې بیا څه دی جایز دی پوه شولئ په خبره باندې نو الحمدلله بس شي الحمد ثبت لله بشي الحمد یعنی ثبت الحمدلله ثبت نو یو احتمال دا و چې دا الحمد مرفوع بنا بر فاعلیت شي او لله ورله دا ظرف شي پوهېږئ نو په دې وجه باندې د وی چې نه ښه ترکیب دا دی اتفاقی ترکیب دا دی چې ورفعه بالافتداء الحمد ته مونږ څه ووایو مبتدا او مرفوع کو او خبرې څه شي لله شي پوه شولئ نو تقدیم د خبر والا مسله به هم رانشي تقدیم ده دې دې پورې پوه شولئ واصله النصب واصله او اصل کې دا منصوب دی اصل نسب دی د حمد ښه ولې فیصد ځکه حمد مصدر دی حمد او مصادر چې څوره دي نه دا احداث دي فیصد نوی موجودیږي احداث دي معنی نوی موجودیږي او تعلق د خپل محال سره لري ها ما ته لګوټه با متوجه شي ها وخل چې دی دا مصدر دی کنه او حدث ته حدث مطلب نوې موجودیږي ها نو وخل محل واړي کنه واړي محل واړي کنه واړي محل یو فاعل یو مفعول به ها زبدل گزار افریدم جو زما او د وجنه مصدر څه شول موجود شول فعل حقیقت کې د مصدر دی فعل لغوي چې هغه اصلي فعل چورته مونږ وایو پوه شو نو راشه مصادر چې سور دي دا احداث دي نوي نوي موجوديږي او دا تعلق غواړي د خپل محل سره به محل ده راتللې نشي پوهیږئ نو دا تقاضا کی چې د دې بخامه خپل محل ته څه پکاري نسبت پکاري خپل محل ته او اصل په نسبت او په تعلق کې فعل څه ده اصل په تعلق او په نسبت کې څه ده فعل نو موږ به فعل روباسو دلته خامها ها څه روباسو یاد مو کړل خبره نو دا حمدا لله ده او نحمدو بوله موږ روباسو څه بوله روباسو ولې حمد خپل موجودیږي نه موجودیږي نو فعل براو باسو ولې به فعل نو باسو ځکه د مصدر خو ډایرکټ مون فاعل ته نسبت کولای نشو او د فعل کار دا دی چې دا کار نسبتي فعل اصطلاحي کې تاسو وایي نه نسبت ال الفاعل بکی نو بس فاعل ته وسو کو نسبت
نو دسی بشي نحمدو حمدا لله. اوس په پوه شولې تا توای وقت قرئ به یو قراءت راغلم ده او اگر چې شاس قراءت ته او یو قراءت راغله د نسب ده دغه پر پوه شولې پیسه خراش چې دا اصل کې منصوب او یو قراءتم دا سره راغله ده نبي اول خبره رفع تلاړه د حمدن نو له حمدو جوړ او شولې خبره باندې نو تا توای و انما عدل عنه د نسب عدول وکړل شو ال الرفع ستا حمدن کنه نه د حمدن حمدن څه شلو د حمدن هم مبتدا کولې نشو نکره ده کنه بل دا خبره چې دا په عموم دلالت نه کوي ما ته ګوره په نحمدو کې چې کوم محمد منصوب دی نحنو ته نو دا حمدن مرته څه دی پوهیږه خبره باندې ها دا مرته منصوب دی کنه نو هغه فاعل معینه دی کنه دی یو معین فاعل دی نو چې یو معین فاعل ته د کم فعل او د مصدر نسبت راشي هغه یو خاص شی وګرځي امون لدلته عموم پکار دی مونږ لدلته نالی پلان پیراوړو سم پیراوړو نو د حمدن نسو شو الحمدوش نو تا توای عدول شو د دین رفع ده ليدل على عموم الحمد وثباته له چې دلالتو کې په عموم ده چې د حمد څه شي او د عموم سره سره ثبات ته حمد راشي الله تعالی د فار او الله د پاره د حمد همیشه څه ده ولی اپی سبب پہل کی ثباتی خود پہل کی ثبات سره د تجدد نه ها پہل کی زمان ده او زمانہ خو نوی نوی موجودیږي موجودیږي ثبات پکې نشته نه په ثبات څه دلالت کی اسمیت ښه اسمیت د جملې په څه دلالت کی ځکه د اسمیه معنی هم دک د ثبوت شی ان لشی یو شی بل شی د بار بس ثابت اول او زمانی معنی پکې نشته ده دون تجدده وحدوثه دون دیگه پاره چې دلالتو کې په عموم د حمد او په ثبات ته حمد باندې نه په تجدد او سبانه تاسو پوه شولې او فعل کې تجدد دی او څه دی پکې حدوث دی فعل کې نوې موجودیږي یو شی تجدد او حدوث نوې موجودیږي او د نوې وجم دک تاسو تموي چې نسبت یو مخصوص فاعل ترازی پوهیږي نو عموم پکې نشته دی بیا پکې زمانہ د په فعل کې او د زمانه خاصه تجدد ده ها تاسو ګورئ کنه دا ټک ټک خې دي نه دې غړای ته نوې موجودي کنه نه موجود شي بیا نه موجود شي بیا نه اوس په پوه شو دا خبره تقریبا دغه شو له وهو من المصادر التي او دا د هغه مصادر نه دي چې هغه مصادر تنتسب هغه منسوب ګرځول کیږي به افعال مضمره پداس افعال سره چې هغه افعال مضمره او مقدری لا تکاد تستعمل معها قریبا نه چې د دې سره شي او څه مطلب دې نه اپی سر دا خبره کی چې د کم مصدر نرستو د کم د مصدر متعلق چې هغه فاعل یا مفعول به دا ذکر شلو پوهیږي یا په واسطه د لام د حرف جر سره یا اضافت سره نو الته د فعل حذف بیا واجبي ها الته د فعل لکه تاسو کافیو کې ویلي شکر لک شکرل نو شکرن مصدر ده او شاته کم مفعول به ده نو نسبت د شکر کتر راغله ده په واسطه د لام سره نو شکر ته حذف شوی ده ضرورت نشته اوس دلته نه پوهیږي قرآن شریف کې غفران کراغله غفران مصدر ده اضافت کته شوی ده مفعول به تا نو نسبت کته شو په واسطه د حرف جر نه اضافت سره نو التا فعل حذف شوی ده کنه تاسو پوه شولې نو ما ته ګوره د کوم مصدر نسبت چې فاعل یا مفعول به ته وشي په واسطه د چا سره حرف جر سره یا اضافت سره نو التا د فعل حذف سي ضرورت نشته التا فعل ته پوه شولې خبره معنی قرینه موجوده ده قرینه چې دلته فعل څه شوی دی دغه مفعول به ده چي
اخو فعل مفعول به غواړي فاعل لچای نو ښکارا پته ولګېدل چې دلته فعل څه شوی دی نو چې په یو شی باندې قرینه شته دی پوهېږه به خبره باندې قایم مقام شته دی نو ضرورت څه دی چې هغه مونږ ذکر کو اسې نه تا ته وایي وهو من المصادر التي وګورئ دلته الحمدلله ته راشه نحمد حمدا لله وکنه نو حمدن مصدر دی که نه دی او نسبت چاته شوی لفظ الله ته په واسطې ده لام سره نو نحمدوم ترې نه څه کړو نو وهو من المصادر التي دا د هغه مصادرو نه دی تنتسب بافعال مضمره چې دا منصوب ګرځي خو په پټو افعال سره او دا پټ افعال داسې دي چې قریب نه دي چې دا د دې سره استعمال شي پښتو کې مطلب حذف واجب دی حذف خدا یو خبره بیا د اوساته چې دا هغه مصدر چې ګورای د بیان د نوع د پاره ونی کب د بیان دا کوم مصدر یادی تاکیدی څه یادی او کدا د بیان د نوع د پاره نو بیا الته حذف واجب قرآن شریف کې راځي ومکروا مکرهم ومکروا نو ګورای په سم مکر مصدر دی کنه دی اضافت چا تراغله هم تراغله نو پکادار چې مکروا دی حذف شدل ته نه دی حذف شوی نو الته بیان ده ومکروا مکرهم دی تدبیر کو یو خاص قسم تدبیر یا قرآن شریف کې وسعالها سعيها راځي وسعالها سعي مصدر د اضافت هاته شوی دی پکاردار چې سعاده حذف شي نه وسعالها دی آخرت ته کوششو کې سعيها یو خاص قسم کوشش د آخرت چې دی پوهیږئ خبره نو بیا الته حذف څه نه دی والتعريف فيه للجنس افیسه اوس الف لام ته خبر راوستله الحمد کې الف لام ته خبر راوستله پوهیږئ حمد خبره وکړه اعراب خبره وکړه اوس ته الف لام خبره کې نو والتعريف فيه للجنس الف لام دلته نه عهدی دي او نه عهدی کې بیا نه خارجي دي او نه ذهني ځکه عهد خارجي خو صفق معهود واړي چې مخ کې یو ځل ذکر شي نو ته ورته الف لام کې اشاره ورکړي مخ کې خو تذکره د دې حمد نمخ کې د حمد څه تذکره چې یو مخ کې حمد یو هغه ته اشاره راشي نو معهود خارجي خو مخ کې شته نه چې الف لام عهدي وګرځي او عهد ذهني هم نه دي ځکه عهد ذهني کې خو د الف لام د مدخول نه یو غیر معین بازي یو فرد مرادي نو څه مطلب د الله تعالی لپاره بس یو حمد قدر ثابت ته انداز الله د شان سره مناسب دم نه پوهیږي خبره نو دوه خبرې پاتې شولې یا به د جنس تفارق یا به د نو تا قاضي سوي و تعریف فيه للجنس دا تعریف دلته څه د پاره دي جنس مطلب اشاره د دې خبرې ته چې حمد ارسلې پیژنې چې هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري دغه حمد دی کنه نو دک حقیقت چا پورې خاص دی الله تعالی نو چې دغه حقیقت الله تعالی پورې خاص شو نو د دې حقیقت یو فرد بل چا لپاره نشي ثابتولای په بنا شولې نو تا توای و تعریف فيه للجنس معنی څه شولا الاشاره الى ما اغست اشاره دا يعرفه كل احد چې ارسو کې پیژنې چې ان الحمد ما هو چې حمد څه شی دی نو حمد دک دی هو ثنا جمیل ولکه پوهیږئ کنه نو الف لام د څه د پاره شو نو داسې به ووایي چې حقیقت او ماهیت ته حمد مختص دی الله تعالی پورې چې حقیقت ته خاص کو نو یو فرد بل چا کې نشي راتللی او چا ویلي استغراق د څه د پاره د دې صورت کې به ټول افراد د څه شي د حمد به مراد شي تمام حمدونه دنیا کې چې څومره تعریفات او ثناګانې کیږي انو دا ټول مختص دي چا پورې الله تعالی پورې تاسو ته ما وایي کنه هر یو مستلزم دی څه لره بل لره چې جنس ته خاص کو په سم نه استغراق هم خاص هر فرد خاص شو کنه او چې هر فرد یې سګللو نه دی خو جنس هم خاص شو کنه اذ الحمد في الحقيقه ذک حمد په حقیقت کې كله له دا ټول د شانه دا حقیقت ځکه وی چې ظاهري حمد خو ولکه ظاهرا اما جازن حمدونه خدار چا کیږي خو په حقیقت کې دا د چا ده ولی دا استعلیلی ده ازما من خیر ځکه یو خیر نشته ده الا مگر وهو مولیه مگر دغه الله تعالی دا غي ورکون کې
او ته چې د چا حمد کوي خو په یو خیر به کې دا خیر چا ور کړی دی ابي واستنا او غیره یا په واسطه سره یا بلا ور کړی بس چای الک د دې خبره دلیل کما قال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما بكم وما او هر هغه سیز بكم چې پتا سو باندې دی ها هغه ما بكم څه شی دی دا من بیان دی دا ما چې هغه نعمت ته نو دا هر یو چې دی نو په من الله دا د چا د طرف نه پوه شولې نو چې نعمت هغه د طرف نشو محمدم د چا شو وفيه اشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم او پدې الحمدلله ټکی کې د الله تعالی دی صفات ته اشاره را الحیات قدرت اراده ته او علم ته ولګه پوهیږي دا څنګه وای ها اپی سب دي سیونه چې المدح لله الحمد او تاسو ویلي چې حمد د محمود په افعال اختیاریه باندې کیږي ها په ونه شولې نه پته ولګي د الله تعالی فاعل مختار دی فاعل او دا سوره جمیل صفاتونه چې دي دا ټول دا غسدي اختیاري دي په ونه شولې نافي صاحب اختیاري کار چې د کم ذات مصادریږي کنه نه هغه ذات په حیات لري که حیات نه ها چې سړی مرشي نه غنه صادریږي بیا نه حیات خو بلري ها بیا د حیات سره سره به قدرت هم لري د قدرت سره سره به اراده هم لري د اراده سره سره به علم دا سيزونه سره بیا لازم دي ها دا سره څه دي قدرت نسبت اپیسه د نقیدین سره برابرې دواړو طرفینو سره ها ما ته ګوره زناس تبانیم قادر یما او لاړه باندې هم سم قادر یم اوس ناس سم خو خدا پریدم جو درېدم شمه ها او چې بیا زرا لګم یو په بل ترجیح ورکوما کینم پخپل هو غایا پاسم ندی ته بیا اراده وای دی ته بیا څه وای ترجیح احد المقدورین کنه نه د قدرت تعلق د دوړو مقدورین سره مقابل سره ضدین سره ها او د اراده تعلق بیا د یو سره ها یو سره شل نو تنشي ویلې چې دی ودرې دی نشو کې ناستې شي ښا نه دی پکې ناستوم قادر نه دی قدرت هغه دی چې د بل طرفم کولی شي په خپل خو خدي کې نه دی اوس مجبور دی دلته ها دی وسره نو ګوره چې تل اختیاري راغی نو حیاتم راغی نو چې حیات راغی نو سره راغی قدرتم راغی قدرت سره اراده راغله او دا ټول خبره بغیر د علم نه نه ها ودی کې اشعار دی چې الله تعالی حي قادر مريد عاه ولی اذ الحمد لا يستحقه ذکر حمد مستحق نګرځي الا من مگر هغه ذات کان هذا شانه چې دا غدا شان چې دا شان نه هغه حمد مستحق وقرئ فی سبو د قراءت مسله بکیو کې الحمد لله مشهور قرات دغه دی کنه نو یو صورت کې الحمدلله الحمدلله او دې سی به کو چې الحمد کې دا دال نه وي نو دته کوم اعراب ملاو ده ها دا حرکت اعرابي ده ها د معرب ده اوس او دا ورته د عامل له وجنه دا نه پوهیږي او لله کې چې دا کم لام باندې کم کسره دا کسره بنائی ده ها نو دې سی به دا حرکت اعرابي به دا غتابي کو نو ال تکسره د جدل تمام الحمد لله یا با اکسکوها الحمد لله بوایوها اغه حرکت بنائی با دا حرکت اعرابی سبو نتا توای او قرئ الحمدلله باتباع الدال دال بتابع کو اللام دسه وبالعكس عكس شلو الحمد لله او الحمد ورلان دینا کې لیکلي او كل واحد شاذن ها دا شاذ خبري خو بهر حال دې دسه ها تنزيل اللهما فی السبدايو دفع د اعتراض کی چې لکه اتباع په یو کلمه کې راځي او الحمد ځان له کلمه دا ولله ای تاسو وعیسیهم کې وای کنه عیسیهم نو عسیهم ده نو عینم د سواد څه کړي خو کلمه واحده ده کنه او دلته خو کلمتين دي الحمد ځان له لله ځان له ندی وای چې دا الحمدلله ټیک ته په سب دوه کلمې دي
خدا بیهی یو ځای استعمالیږي څوک یوازې الحمد نه وي وی الحمدلله الحمد کو بس کې نه وي الحمدلله بل سکارو شي وی الحمد نو دا استعمالیږي برغږي نو دا دې شوله چې یو کلمه شو یو نو تنزيل اللهم دا دوه کلمې هم سکړلې نازل کړلې دا دوه کلمې الحمد او لله دا دوه هم سکړل شاته لاشه منزله کلمه واحده فزيد يوي او دا ولي من حيث انهما يستعملان ما عندك دواړه یو دي چې دواړه یو د استعمالي کې داسې ده لکه یو کلمه نو دالم تابع کولای شي د لام او عکسم کولای